الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قوموا ليلة النصف من شعبان فإنه ليلة مباركة فإن الله تعالى يقول فيها هل من مستغفر فأغفر له وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلهي كم ركبت على الخطايا فهب لي توبة قبل المنايا إلهي لا إله سواك فارحم على من لا نبي له سواك هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين انتهائی واجب الاحترام درنو قدردانو مشرانو کشرانو او با فردا خواتین زما خوین نمائندو ماہ شعبان المعظم دا ډیره مقدس میاشت او په دې مقدس میاشت کې یو مبارک شپه ده چې هغې ته شب برات یا د شب قدر ویل کېږي شب قدر مطلب څه دی عزت والا شپه او د شب برات مطلب څه دی آزادۍ او د خلاصۍ والا شپه حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې په دې شپه باندې الله جل جلاله عم نواله د بنی کلاب یعنی دا په مدینه مکه معظمه کې مدینه منوره کې چې کوم دی یو قبیله دا بنی کلب ورته ویل کېږي په دې بنی کلب کې د ټولو نه زیاتې ګډې بيزي چې کوم دی د دې خاندان وي فرمایي چې د هغې بنی کلاب یعنی بنی کلبو د بیزو او د ګډو
دا هغه تعداد نه زیات ګناهګاران چې کوم دي یعنی دا وی په بدن باندې چې کوم اختدي دا هغه اختونه زیات ګناهګاران جهنميان الله د جهنم نه پدیش په باندې راوباسي زکه دې تا خلاصي والا شپه ویلې کی آزادۍ والا شپه چې دا الله د طرفه د چا د آزادۍ اعلان پدیش په باندې وشي د دې مبارک شپې په تقدس او برکت والی سرا الله هغه د جهنم نه راوباسي او جنت ته داخل کی زکه قران کریم کې د دې بارک الله رب العزت فرمایلی دي چې دا مبارک شپه ده او په دې مبارک شپه کې الله رب العزت قران کریم دنیا ته راغلی پدې تلاوت شوه آیت کریمه کې الله فرمایي حامیم والکتاب المبین قسم دې زما پدې کتاب باندې چې دا روحانه کتاب دی په دلایل سره په دلایل عقلیه سره او په نقلیه سره دا یو واضحه بیان دی الله قران کریم کې په خپل کلام عقیدو سره چې کوم دی قران چې دا شاهد دی په هغه باندې قسم کوي چې دا حق او سچ کلام دی ذکر موږ تاسو سورې فاتحه کې شروع کی وایو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین او دارنګه سورې بقره په ابتدا کې موږ تاسو وایو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه الف لام میم ذالک الکتاب دا کتاب چې لا ریب فیه شک نشته په دې کتاب کې لا شک فی الکتاب یعنی په دې کتاب کې اس قسمه سے شک نشته نو ځکه الله فرمایي چې دا روشن کتاب دی دا الله د طرفه دا د دلایل والا کتاب دی دا الله د طرفه دا روخانه کتاب دی نو په دې روخانه کتاب کې الله رب العزت د دې مبارک شپې قسم خوري چې دا دومره مبارک شپه ده انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منزلین چې په دې مبارک شپه کې الله رب العزت دا قران کریم نازل کړی دی علما فرمایي محدثین لګي چې په یو پیر کې الله رب العزت دا قران کریم فرقان حمید چې کوم دی لوح محفوظ نه آسمانی دنیا ته نازل کړ او بیا وختن په وختن باندې د الله رب العزت په حکم باندې د 23 سال په غریزه عرصه کې چې کوم دی الله رب العزت وختن په وختن باندې نازل کړ نو ځکه دې شپې ته الله مبارک شپه ویلې دي انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ دا داس مبارک شپه دې په دې کې موږ قران کریم نازل کړی دی انا كنا منزلین یعنی قران کریم موږ په دې شپه کې نازل کړی دی او بیا دا داس شپه دا حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې په دې مبارک شپه باندې یعنی دا شب برات په دې قدر په دې مبارک شپه کې الله رب العزت طرفه د حکمت فیصله کیږي د انسانانو دارنګي په دې مقدس مکه چې څومره مخلوقات پیدا دي د هغه فیصله الله رب العزت په حکمت سره فرمایي او چې کم فرشتي لکم ډیوټي الله ورکړي د هغه ته چې کوم دی هغه حواله کی فيها يفرغ كل امر حكيم وې پدې مبارک شپه کې د الله د طرفه د هر حکم د الله د طرفه چې کوم دی تعین راځي د الله په حکم باندې چې هغه حکمت والا دی امر من عندنا انا كنا منزلين او د الله په حکم باندې کوم دی انا كنا مرسلين اے پیغمبره مونږ ته پیغمبري درکړه حدیث پاک کی راضی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی
چې کله د شعبان المعظم 15 شپه راشي او تاسو ته دا معلومه شي چې دا د شعبان المعظم 15 شپه ده نو دغه 15 شپه په عبادت باندې وروي او بیا سحر لا روزه ده مستحب روزه علما فرمای اشرف الریتانی رحمت الله علیه او دارنګي مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه لیکلي دي چې دا روزه مستحب ده او د دې مستحب روزي ثواب څه دی یو فرضي روزه ده یو سنت روزه ده یو مستحب روزه ده فرضي روزه ده رمضان مبارک روزه ده چې دا غي نعمت البدل نشته په دنیا کې دا هغه جزاء الله ورکړي دا هغه بدله الله ورکړي او دارنګه د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم مبارکه طریقہ په هر سپینا میاش کې د دیال لسمه ورځي د سوال لسمه ورځي او د پیل لسمه ورځي د ایام بیز ویل کی دا د رسول الله مبارکه طریقه دا چې په هر میاش کې پیدا د روزي کې خو دي او دا درې روزي چې یو سړی کې دي نو گویا کې د عمر بر د روزو ثواب الله ورکړي او دغه ثواب الله رب العزت د شعبان المعظم د پیل لسمه ورځي روزي له الله ورکړي یعنی مستحب روزه ده چې چا د دې اهتمام کو الله توفیق ورکو نو د دې یوی روزي ثواب پر رب ذوالجلال اغلا د عمر بر د روزو ثواب باندې کوم دې د پنامه اعمال کیولي او دارنګي حدیث پاک کی راضی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې پدیش پکې ہر حکم دا اللہ دا طرف جی کم دے ہم متعین شو دیو کال دا پارا یعنی دا دی شعبان المعظم دا دیش پی نوالا دا راتون کی کال دا شعبان المعظم دا مبارک شپی پوری دیو کال 300 شپیتا ورزو یا دا 350 شپیتا ورزو چه سمرا احکامات دی دا الله د طرفا چې څومره اوامر دي د الله د طرفا چې څومره فیصلې دي د الله د طرفا هغه ټول چې کوم نه اولی کلی شي او په دې شپه باندې چې کوم نه فرشتو ته حواله شي مثلا یو انسان بارکه الله فرمایي چې په دې شپه باندې د اولی کلی شول د پلانې ورځ باندې په دې کال کې پلانې ټیم باندې بیماری کی په پلانې ورځ باندې به کوم نه په دې ټول کال کې هغه تعین دا غي شوی د یو کال د انسان تعین یعنی بیمه پالیسی جوړته وي هغه بیمه پالیسی چې کوم د انسان شوی چې په دې کال کې دنه با پلانې انسان چې کوم د وفات کیږي په پلانې ورځ باندې پلانې ټیم باندې پلانې انسان به کوم د بیماری راځي پلانې انسان به بے عزتی کیږي پلانی انسان ته وجه کم نه عزت ملاویږي دومره روزي ورته ملاویږي د کم زینه ورته ملاویږي په کم حال کې ورته ملاویږي څنګه ورته ملاویږي او څنګه ورته کم نه هغه ورکړيږي اگر که پدی باندې د الله تعالی فرشتي مقرر دي لیکن پدیش په باندې کم امر الله کی کوم فیصله الله کی د هغه ټول فیصلو رجسټرونه د هغه ټول فیصلو کتابونه او د هغه ټول فیصلو چې کوم د الله د طرفه رجسټرونه دی هغه فرشتو د کوم د هغه حواله شي او بیا په ټول کال کې هغه فرشتو د کوم د هغه ډیوټي حواله دی پلاني سړي له بدونه روزي ورکړي د ته بدونه روزي ملاويږي د دې زینب ورته ملاويږي په دومره مقدار باندې ورته ملاويږي په دې حالت کې ورته ملاويږي یعنی د ټول کال د روزي حساب الله چې کوم نه په دغه شپه باندې د انسان د ټول کال د مرګ او د ژوند حساب الله په دې شپه باندې وکي اگر کله مفسرین او علما په دې خبره کې اختلاف ته چې دا دین مراد چې کوم دی ليله القدر د کشف برات دی د اکثر فقها او علما او مذهب او مسلک دادي او دا غوی رائے دادا چې د دین مراد رمضان مبارک کې چې کومه شپه راځي چې هغه ته د شب قدر شپه ویل کېږي د دین مراد هغه ده
لیکن د بعض علماء دا رائے دا چې د دې نه شب برات شپه چې کوم دی هغه مراد ده. نو په دې شپه باندې الله رب العزت د بنین او انسان زندگی چې کوم دی الله رب العزت د یو کال لپاره ولیکي. د انسان لپاره د هغه رزق ولیکل شي. ذکر رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې پتا سو کې دا شپه بچا باندې راغلا نو پاغه باندې لازمی سره چې د عبادت دې په دې شپه باندې الله راضي کی په دې شپه باندې چې کوم دې عبادت وکي او دا داسې مبارک شپه ده. ګورا په هر شپه باندې رب ذوالجلال په هر شپه باندې سحر ته نږدې چې کوم دې آسماني دنیا ته نزول فرمایي. علماء لیکلي دي چې الله رب العزت په هر شپه باندې آسمانی دنیا ته د سبا د خطونا مخکې چې کوم دې نزول فرمایي او د سبا خطو پورې چې کوم دې دا یو اعلان کیږي چې شته پتا سو کې څوک داسې خلک چې دا غوي اولاد نه اولاد پکاري زول اولاد ورکوم زمانہ اولاد وغواړي. شته داسې څوک چې د ګناهونو نه تنگ راغلی او زمانہ سوالو کې زور ته ګناهونه معاف کم توبه قبول کم. شته داسې پتا سو کې څوک چې بیماری کې زندگی تیریږي صحت ورته نه ملاويږي او د ما د لاس پورته کې په دا ټیم کې او زه دا هغه توبه چې کوم نه قبول کم او د صحت ورکم. څوک شته داسې چې زه د بخنه وکړم او د زمانه بخنه وغواړي او زه د بخنه وکړم علم مستغفر فاغفر الله زه د بخنه وکړم. وای دا आवाज هر ورځ د سبا خاتون مخکې د سبا پورې چې کوم دی د فرشتي په ذریعہ باندې دا اعلان الله کوي هر ورځ ان شاء الله. الله توفیق ورکړي په دغه ټیم باندې او چاله الله رب العزت د نیکي اراده کړي نو دغه وخت چې کوم دی الله هغه بیدار کی او 2 رکعات 3 رکعات 6 رکعات 8 رکعات چې صدقه په قسمت کې هغه وکي او بیا د الله نه د خپل ضرورت لپاره د خپل حاجت لپاره د خپل بیماری لرګېدو لپاره د اولاد لپاره د مالدارۍ لپاره یعنی صحت لپاره د بخښنې لپاره د الله نه سوال کوي او دا دومره برکتی وخت د الله په نيز باندې دومره برکتی قرآن کریم کې الله فرمایي استغفروا ربکم انه کان غفارا. او څوک چې په دې ورځ باندې وخت کې چې کوم استغفار وایي استغفار هر وخت جایز دی. هر وخت انسان ویلی شي چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وخت قدم په قدم باندې استغفار کوي. لیکن دا دومره مبارک وخت دی چې قرآن کریم کې الله په بل ځای کې الله فرمایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. او بل ځای کې الله فرمایي وبالاسحار هم یستغفرون. خاص دې خبرې نظر اعظم د سبا وخت کې الله فرمایي وبالاسحار هم یستغفرون چې دا داسې مبارک وخت د سبا ده. سبا ته نږدې اذان ته نږدې دا 15 منټه 20 منټه نیمه ګنټه هر ورځ د الله په نيز باندې داسې برکتی وخت دی داسې مبارک وخت دی داسې د الله په نيز باندې کامل وخت دی چې سو پدې 20 منټو کې د الله د سغړی الله هوا کوي. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. الله نک بخنه واړي الله بخنه چې کوم دی قبلې الله نه اولاد واړي الله اولاد ورکړي الله نه مالداري توانګري واړي الله توانګر او مالدار جوړي. د الله رب العزت د خپل ګناهونو بخشش واړي الله ورته ګناهونه معاف کوي. الله نه خپل ګناهونو توبه واسي الله توبه قبلې. دا دومره مبارک وخت دی. هر ورځ په دې ټیم باندې یو فرشته اعلان کوي سوچته پتا سو کې چې د الله نه وغواړي الله ورته ګناهونه معاف کوي. بے اولاد واړي اولاد الله ولا اولاد ورکی توبه وباسي توبه الله قبول کی. بخنه واړي بخنه الله قبول کی. یعنی دا د ورځ هغه د هر ورځ هغه غیر تخیم چې هر ورځ په دې ټیم باندې الله دا اعلان کوي. د دې نه مخکې چې کوم دی په شپې په صحیح کې الله آسماني دنیا ته نزول نه فرمایي
او دا داسې مبارک شپه ده وایي چې څنګه نور پرېوځي دا د دې شپې برکت دی چې څنګه د دې ورځې نور پرېوځي د نور پرېوتو سره الله آسماني دنیا ته چې کوم دی نزول فرمایي د نور په پرېوتو سره الله آسماني دنیا ته نزول فرمایي او د دغه نور پرېوتو نه بعد د اواز چې کوم دی د سبا پوری کېږي اے سوچتا توبه قبل انکے توبه وباس انکے جزدا توبه قبول کما گناہگار سوچتا چې د خپل ګناهونو تنگ راغلی او دې ما ته وجاړي او توبه ز قبول کما یعنی د ماقام نه د اواز شروع شي اے سوچتا پتا ځو چې اولاد ولني دی ورکو اولاد نه مان دی ورکړې پډا ډرانو طبيبانو باندې ستړي شو پاکي مانو حکماو باندې ستړي شو روحانی علاجوں کو جسمانی علاجوں کو لیکن اولاد ورته نه معلومیږي اولاد ورته نه ملاويږي نو پدې مبارک شپه باندې ما تعالی سجد کی الله وې زم اولاد جوړوار کما اے سوچتا دې توبه وباسون کې د خپل ګناہوں نه چې دې د خپل ګناہوں توبه وباسي او زه د توبه قبول کما یعنی پدې مبارک شپه باندې ټیم ډېر زیات کم سے کم واته ګنټه پام ورځ باندې صرف 10-15 منټه دا आवाज کیږي هر ورځ او پدیش په باندې اته نه غټه دا आवाज کیږي د الله تعالی طرفه نو ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو کله دا شپه او پاله او تاسو ته دا شپه میلاو شي نو دا ځای کوي ما دا په غفلت کې متي روي او بیا علماء دا هغه آسان ترتیب ذکر کړی دی یو انسان دی ټول شپه عبادت نشي کولای یو انسان دی ټول شپه عبادت نشي کولای نو د شپې په شروع حصہ کې د الله عبادت وکړي او هغه عبادت ته هم په خپل کور کې وکړي یعنی دې لپاره جمعه ته نه دی شرط چې یو سړی به خامخا چې کوم دی په دې شپه باندې جمعه ته راځي او په جمعه کې به عبادت کوي نه خپل کور کې بل عبادت کوي قران دی وایي که قران نه وایي ذکر دی وکي که ذکر او د وسن نه کیږي دعا دی وغواړي که دعا د وسن نه کیږي نو بیا دې کوم دی د الله رب العزت د بندګانو د لپاره د الله نه عافیت طلب کی د خپل ځان د لپاره د خپل آل او عیال د لپاره د خپل خپلوان رشتہ دارانو د لپاره تمام امت د لپاره دعاګانې وغواړي دا د مبارک شپه او د انسان په وس کې چې څومره ده په ابتدایي شپه کې چې کوم دی هغه عبادت وکړي په ابتدایي شپه کې 10 منټه کولای شي 15 منټه کولای شي نیمه ګنټه کولای شي یو ګنټه کولای شي دا غي څه قید نشته چې خامخا به ټول شپه رونی 10 منټه 20 منټه الله یاد کو تلاوت یو کو ذکر یو کو د الله رب العزت سره مناجات وکړل او بیا دې ودشو په بل سکار کې مشغول نشو ودشو او بیا سبا وختي را پاسید او بیا د الله عبادت کو او د سحر مونږ د جمع سره کو یا د ماسوتن مونږ د جمع سره کو د سحر مونږ د جمع سره کو او دې درمیان کې دا خوب چې کم تدام د لپاره عبادت ذریعہ وګرځیدل رب ذل جلال د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم په واسطه سره موږ تاسو ته ارشاد فرمایي چې دا ټول شپه داسې شوله کې د عبادت د ليله القدر یا شب برات یا شب قدر شپه د په عبادت کې تیر کړه نو دا مبارک شپه ده او د دې مبارک شپې په برکت باندې الله رب العزت انسانانو ته ګناهونه معاف کوي د انسانانو الله رب العزت بخنه کوي علماء لیکلي دي په دې شپه باندې چند داسې خلک شته په مختلفو روایتو کې راغلي دي چې په دې مبارک شپه باندې دا وی الله مغفرت راکړي په دې مبارک شپه باندې الله دا وی مغفرت ته تیار نه دی په هغه کې یو مشرک انسان چې د الله سره شرک کوون کوي د الله د ذات او صفات سره چې کوم دی شریک جوړون کوي او د هغه درجه چې کوم دی په انسانانو کې ځای ورکړي یا د شرک په ګناه کې کوم دی مبتلا ای ځکه قران کریم کې الله فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء هر ګناه الله معاف کوي د شرک ګناه الله نه معاف کوي هر ګناه
الله رب العزت د معافی اعلان دا غي کړی دی چې ګناه به ورته معاف کما، لیکن شرک یو داسې عظیمه ګناه ده. ان الشرک لظلم عظیم. لقمان علیه السلام خپل زوی ته چې کوم دی وصیت کوي، یا بنی انها لا تشرک بالله، ای زما زویا لا تشرک بالله، د الله سره شریک مه جوړوه. ان الشرک لظلم عظیم، دا شرک یو عظیمه ګناه ده. نو الله هر ګناه معاف کوي، د مشرک شرک چې کوم دی الله نه معاف کوي. نو په دې شپه باندې د مشرک بخښنه الله نه کوي، او نه به هغه بخښنې ته الله تیار دی. دارنګې کینور مسلمان، کینور انسان، حسد والا، بغض والا، دشمنی والا، چې پناه حق باندې چا سره عداوت کوي، پناه حق باندې چا سره ظلم کوي، پناه حق باندې چا سره کوم دی حسد او بغض ساتي، کینه ساتي، پناه حق باندې په حق نه یو په حق خبرې کنه یاره دا سړی موز نه کوي، دا حق خبر. یو سړی چې کوم دی مالدار د زکات نه ورکوي، یاره زما چې کوم دی نه لګي، یو نه حق خبره ده. دا سړی دیندار ولې دی، دا سړی تهجد گزار ولې دی، دا سړی 5 وخت مونځ گزار ولې دی، دا سړی په خپل مال کې زکات ولې وباسي، دا حسد دی، دا کینه ده، دا دشمنی ده، دا ظلم دی، دا عداوت دی، دا گمراهی ده. او چې کوم انسان همیش په دې کې مبتلای، نو داسې د دایمي حسد کوونکی، د داسې دایمي کینور پر انسان په دې شپه کې چې کوم دی الله بخښنه نه کوي. او دارنګې ناحق قتل، په ناحق باندې یو سړی ته قتل کوي، د هغه څه ګناه نشته، د هغه د طرفه چې کوم دی تا ته څه نقصان نشته، او ته راولګې هغه قتل کوي، نو د داسې قاتل هم په دې شپه باندې الله رب العزت بخښنې ته تیار نه دی. دا چند هغه کسان دي چې د هغې نشاندهي زه کومه چې دا یو مشرک، یو حسد کوونکی کینور، او دارنګې ناحقه قتل کوونکی قاتل، دا هغه هم په دې شپه باندې الله رب العزت بخښنه نه کوي. یعنې دومره مبارکه شپه ده، بیا هم الله رب العزت د دې بخښنې ته تیار نه وي. دارنګې قطع رحمۍ والا، قطع رحمۍ والا هغه خلک چې په رشتهدارۍ کې چې کوم دی په ناحقه سره رشتې کټ کوي، یعنی بانه ګوري او رشته کټ کوي، بانه ګوري او رشته چې کوم دی پرېږدي، بانه ګوري او د رشتې چې کوم دی بېخوني وباسي، یعنی په بانه باندې چې کوم دی هغه رشتو پرېښودلو ته تیار دي. نو د داسې قطع رحمۍ کولو والا هم الله رب العزت په دې شپه باندې بخښنې ته تیار نه دی. او دارنګې متکبر انسان، متکبره اې د انسان وسه تکبري، حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي الکبریا اوریدای، چې کبر دا د الله رب العزت خاصه تا، دا د الله رب العزت خاصه ده. کبر د الله سره خپل کوي، انسان کو حقیر دی، دی به په څه باندې تکبر کوي، د ده څه دي، د ده وجود خپل نه دی، د ده مال خپل نه دی، د ده اولاد خپل نه دی، د ده دنیا خپل نه ده، د ده د دنیا نعمتونه خپل نه دي، دی په څه باندې تکبر کوي. او بعض علما فرمایي چې د دې نه هغه سړی مراد دی چې د هغه پیسې، یعنی د پرتوک دا پیسې هر وخت چې کوم دی د ټخنو نه ښکته، د ګیټو نه ښکته، اعلاني په ځان پسې پیسې راکاږي. حدیث پاک کی راضی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی چې داسې انسان چې داغه د پرتوک پیسې چې کم دی د خود لاندې کېږي بازار پسې راکاږي، داسې انسان به الله رب العزت جهنم ته داخلي، جهنم ته. د مسلمان د پاره په هر حال کې د نارینه‌و د پاره دا حکم دی چې دی به په هر حال کې خپل پرتوک پیسې چې کم دی د دې ګیټو نه بره ساتي. یوازې دا د مانځه حکم نه دی، په هر حال کې، هر وخت کې، هر زمانه کې، هر ځای کې، هر وخت چې کم دی به د پرتوک د ګیټو نه چې کم دی د خپلو د ګیټو نه اوچتي. او د زنانو د پاره دا حکم دی چې د هغوی ګیټۍ به 24 ګنټې د کال 12 میاشتې چې کم دی د خپل پرتوک په دغه کې کوم پیسو کې پټي. نو نن د هغې برخلاف
زنانو هغه خپل پلی ګټای د خو چې کوم دې کولاو کړی دي پیسې او چدي کړی دي پاغوی باندې د الله لعنت وريږي او نارینو چې کوم دې خپل پیسې د پرتوک کته کړی دي پلی ګټای پټی کړی دي پاغوی باندې د الله لعنت وريږي او داسې متکبر خلک چې کوم دې الله جهنم ته ورځي د دوی زې چې کوم دې الله جهنم جوړ کړی دی دوی ټیکانه الله جهنم جوړ کړی دی نو داسې متکبر انسان چې د پرتوک پیسې چې کوم دې د خپل لاندې کیږي ګټای پټي 24 غنټه او د کبر کوي تکبر کې مبتلا دی داسې تکبر ولا انسان چې کوم دې الله رب العزت په دې شپه باندې هغه بخنه نه کوي او یا نور پس تکبر باندې اخته مطلب دا دی چې زړه کې تکبر راځي د وجود نه تکبر ظاهري کی د کپړو نه تکبر ظاهري کی د خبرو نه تکبر ظاهري کی دا ټول د تکبر په اقسام کې کوم دی دا ذکر دي نو داسې متکبر انسان د دنیا چې هغه متکبر په دنیا کې د داسې متکبر انسان هم په دې مبارکه د ليله البرات د شب قدر په شپه باندې مغفرت ته الله رب العزت تیار او دارنګي همیش نافرمان د مور خپل اولاد حدیث پاک کې راځي نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې د والدینو رضا الله رب العزت په خپل رضا کې خو دې دا چې چا والدین رضا کړل هغه الله رضا کو چې چا والدین نه خفا کړل الله هغه الله خفا کو د مور خپل رضا الله رب العزت په خپل رضا کې خو دې دا چې چا خپل مور خپل په دنیا کې راضي کړل گویا کې ته الله راضي کو او چا چې الله راضي کو الله رب العزت غفور الرحیم دې نعمتونه دې لپاره تیار کړی دا نعمتونه وعده دې سره کړی هغه نعمتونه او چې چا خپل مور خپل ته اذیت ورسو چا خپل مور خپل ته تکلیف ورسو دا ځان یو مضمون دی ان شاء الله په دې باندې هم باس راځي کې مطلب دا چې همیشه خپل مور خپل ته کوم دی داغي نافرمانی کوي بهر خبره کې نافرمانی کوي بهر کار کې نافرمانی کوي او دې دا ګناه نه غني همیش په دې ګناه کې اخته دي نو د داسې نافرمان اولاد الله رب العزت په دې مبارک شپه باندې دا شعبان المعظم په بلسم شپه باندې شب برات مبارک شپه باندې بخنه نه کوي وردا یاد وساتي دارانګه همیشه شراب سکون کې مسلمان ځان ته وي مسلمان لیکن همیشه شراب سکون سارا ما قام شراب کی شپې شراب او ګناه نه ګناه کې شراب حرام دي کل مسکر حرام وكل حرام فی النار هر هغه نشور شی چې د هغه سره د انسان عقل خرابېږي او باغی کې چې کوم دی د انسان د عقل کې فطور راځي دا حرام دی او هر هغه حرام شی با د انسان جهنم ته رسي او باغی کې شراب انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان دا د شیطان د عملونو نه دي نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې چا په دنیا کې د شراب یو ساس کې اوس کو د دنیا د شراب یو ساس کې اوس کو الله رب العزت په جنت شراب باغ باندې حرام کی هغه شراب چې د مشکونه الله جوړ کړی دي د کافورونو الله جوړ کړی دي د مشک او د عنبرو په خوشبویانو کې الله رب العزت جوړ کړی دي هغه د شرابونو به چې کوم دي الله محروم پاتې یعنی هغه مسلمان چې دی ټول عمر ټول ژوندۍ چې کوم دی په شرابو کې اخته او د دې نه توبه نه وباسي نو الله رب العزت په دې مبارک شپه باندې هم د توبې ته چې کوم دی تیار نه په دې مبارک شپه باندې داسي شرابي انسان توبه الله نه قبلې نورم ډیر زیات خلق شته لیکن دا هغه چن غړاټه خبرې چې ما تاسو ته عرض وکړو او دارنګه وړه وړه ګناهونو والا لوی لوی وړه وړه ګناهونه الله رب العزت په دې شپه باندې معاف کوي د لوی ګناهونو د پاره توبه شرط توبه شرط چې په دې شپه باندې انسان د لوی ګناه نه توبه وباسي رب ذل جلال دا هغه ګناه چې کوم دی هغه ته معاف کوي یعنی کده د مور خپل نافرمانه په دې شپه باندې الله نه توبه وباسي او آئنده د پاره چې کوم دی عزم اراده وو چې زبر د مور خپل نافرمانی نه کوم الله دې تعالی ګناه عظیم ګناه معاف کوي د شرابي د شراب کی د شراب زندگی کوم دی تیری کې د پدیش په باندې الله د سر و سجود شید ګرمونه توبه وباسي
کریم الله ما در اوسه پورې دا ګناه کوله د نن نه بعد دې ګناه توبه طائب کېږم یا الله ما توبه قبول کړي الله وای چې د دې توبې په وجه باندې کوم دې د دې ګناه په وجه باندې د توبه قبول کما او دې عزم اراده وکړي د راتلونکي وخت لپاره چې زه به دا ګناه بیا نه کوم الله وای د بخښنې ته زه تیار یم بیا زه تیار یم الله رب العزت زموږ استاد په حال باندې رحم وکړي الله دې تفسیرات ګناهونو ته معاف کړي الله دې دا مبارک شپه چې کوم دې بار بار زموږ استاد په ژوندۍ کې راول نو ما عرض وکړو چې دا مبارک شپه په خپل کور کې رول پکار دي د خپل وس مطابق په اخلاص سره رول پکار دي په تلاوت کې په ذکر کې په تسبیحاتو کې په دعاګانو کې په استغفار کې په درود شریف کې په دې کې د شپه چې کوم دې د خپل وس مطابق تلاول پکار دي ستا په وس کې 3 منټه عبادت ته 10 منټه دې 20 منټه دې نیمه غنټه دې بیا خو دعاو کا ودشا سار رافاسه وختي د الله عبادتو کا الله رب العزت په ټول شپې د ليله القدر شب برات شپې چې کوم دې ثواب وکړي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي الله دې تفصيلات ګناهونو ته معاف کړي رب ذل جلال دې گناہوں زمون استاد سے حفاظت کی حدیث پاک کی ذکر شو اللہ رب العزت متواڑل ہوئی گناہوں معاف کی رب ذل جلال متعفو کی درگزر دیو کی رب ذل جلال زمون مور افلار نہ فرمانے نے حفاظت کی کریم اللہ زمون راضی شے نیک اعمال توفیق را لرا کی دبد اعمال نے حفاظت کی دائمی جہنم نے حفاظت کی دائمی گناہ نے حفاظت کی وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین اذان بکی کی دا اذان نرست ان شاء اللہ سنت